बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डार्क ट्यूब। تاسو ګورئ دا پیتالوجي لیکچرز په پیتالوجي لیکچرز مونږ سٹارټ کړی دي. په دې کې زمونږ لومړنی ټاپک چې کوم هغه سیلولر اډاپټیشن و، د هغې اگزامپلز و، دا مو په ډیټیل کې کړي وو. بیا د نه بعد چې کوم بله ویډیو وه هغه سیلولر انجری وه، د هغې کازز و او مختلف ټرمینالوجیز چې کوم دي. پهله ویډیو کې مونږ پیتالوجي ډیفینیشن، مختلف ټرمینالوجیز او په درېیمه ویډیو کې سیلولر اډاپټیشن، په درېیمه ویډیو کې مونږ سیلولر انجری ډسکس کړي وو. نننی ټاپک چې زمونږ کوم دی د KMU د کریکولم مطابق هغه دی نیکروسس. نو نیکروسس مونږ نن ښه ډیټیل کې وایو او دا موسټ های ایډ ټاپک دی، مطلب دا چې دینه زیات تر MCQs په پیپر کې راځي. نو نیکروسس وایي څه ده؟ فرسٹ آف آل نیکروسس چې کوم دی دا ګریک ورډ دی، نیکروس نه راوتی دی، د دې مطلب دی ډیت، چې سیل به پکې ډیت کېږي. بله یو پاتوی د سیل ډیت چې په هغې کې به اپوپټوسس کېږي. نو اپوپټوسس وایي چې یو سیل ځان په خپله باندې مړ کړي، ځان په خپله باندې سکساید کړي. او نیکروسس وایي مړله. لکه فور ایگزامپل دلته یو داسې یو شهر دی، دلته کې داسې کسان ناست دي او دلته کې یو غل رالو، یو اتنګبازي رالو، دې دلته رالو، دلته کسان ناست دي، دې دلته ډزې کوي. نو دې یو سیل سره به دې دا نور سیلونه هم ډیمیج کوي. نو د ده د وجې نه نور سیلونه هم ډیمیج کېږي. نو په نیکروسس کې به هم څه داسې فینامنا وي چې یو سیل به نور سیلونه هم ځان سره مړه کوي. او اپوپټوسس کې لکه فور ایگزامپل یو کس دی، دې لاړو غلې غوندې ځان یې په خپله باندې مړ کو، ځان یې پانسي کو، ځان یې سپرویزان کو، ځان یې سویسته پانسي کو، ځان یې مړ کو. نو دا چې زه کوم ځان مړ کو دا چې کوم دی اپوپټوسس دا دی، او په غام باندې ځان ډیټ کو. نیکروسس چې کوم دی دا سډن دی، لکه دی په دې کې اډو سکان و یا څه، دا سیل چې کوم دی دی مرډر وکړو، دی کلینګ وکړو. سیل به څنګه نیکروسس کوي یا څنګه اپوپټوسس کوي دا پاتې مونږ نن ډسکس کوو. د دې نه پهله چې کوم دی مونږ لکه دا ډسکس کړو چې یو سیل دی، د د پاسه څه سټرس رالو، د د پاسه څه فیزیولوجیکل او یا پیتالوجیکل څه داسې کنډیشن رالو چې د هغې د وجې نه به دې په ځان کې چینجز راولي، دې به ځان د ایکسټرنل انوایرمنټ سره برابروي. نو دې له سیلولر اډاپټیشن وایي. چې کله سیلولر اډاپټیشن وشو نو د سیلولر اډاپټیشن باندې چې دا سټرس نور هم لږ غونته کې های شو، سیل دی د اول اډاپټیشن وکړو، په ده باندې دا سټرس نور هم سیوا شو، نو دله به انجري کاز کېږي. دا انجري بیا په دوه قسمه باندې، یو ریورسیبل سیل انجري، بله ایریورسیبل سیل انجري. نو چې دا کله ریورسیبلي خو بس دې به راشي ډایرکټ په نارمل سیل له کنورټ شي، خو که ایریورسیبلي نو دې به د به ډیټ کېږي په دوو پاتې باندې، یو د اپوپټوسس او بل دی نیکروسس. نو نیکروسس چې کوم دی دا به آلویز پیتالوجیکلی، مطلب دا چې دا به همیشه دپاره انفلمیټري ریاکشن مونږ سره شو کوي. اپوپټوسس چې کوم دی دې تا سره انفلمیټري ریاکشن نه شو کوي، او دا فیزیولوجیکل هم کیدی شي او پیتالوجیکل هم کیدی شي. بیا کریکټرسټک دي چې نیکروسس یا سیل ډیت کاز کېږي، دا به څنګه کاز کېږي؟ نو په سایټوپلازم کې به څه چینجز راځي، په نیوکلیس کې به څه چینج راځي. نو سایټوپلازم کې چې کوم چینجز راځي هغه دا دي چې اول به ایزینوفیلیا چې کوم دی هغه به سیوا شي په سایټوپلازم کې. چې ایزینوفیلیا سیوا شو نو دی چې کوم سایټوپلازم پروټین دی دی به دا ډینیټ کېږي. بیا چې دا ته په الکترون مایکروسکوپي باندې ګورئ نو په دې کې به پلازما ممبرین چې کوم دی هغې کې به ډسکنټینیویشن پیدا شي. بل د نه بعد به میټوکونډریا ډایلیټ شي. چې پلازما ممبرین کې ډسکنټینیویشن رالو نو سوډیم پوټاشیم پمپ خپل ایکشن نه کوي، نو سیلولر سویلنګ به کېږي. دا موږ په پریویس ویډیو کې هم ډسکس کړو. بیا چې کوم دی ډایلیشن اف مایټوکونډریا به وشي. چې کله مایټوکونډریا ډایلیټ شي ATP جنریشن به نه کېږي، سیل له به انرژي نه میلاویږي، اب خپله میټابولیک اکټیویټي نشي کولی. بیا درېیمه خبره پکې ډسرپشن اف لایسوسوم دی، چې لایسوسوم چې کوم ډیګریډیټیو انزایم دی هغه بهر راوځي، نو هغه به تا سره کلینګ کاز کوي. بیا په نیوکلیس کې چې کوم چینج راځي پای کې پایکنوسس دی، کاریوریکسس دی او کاریولایسس دی. دا درې موسټ امپورټنټ ټرمینالوجیز دي. نو پایکنوسس وایي چې کله یو نیوکلیس دی، نارمل نیوکلیس دی، دی په خپل سایز کې اټروپي مونږ ډسکس کړو، یو ټرمینالوجي دلته به شرینکیج کېدو، دی به خپل سایز کې ډیکریز راولي. بیا کاریوریکسس دی. نو کاریوریکسس چې کوم دی دا سیل چې کوم دا نیوکلیس چې کوم دی دی به فریګمنټیشن له کنورټ شي، دی به ډیوایډ شي، د به ډیویژن وشي. بیا کاریولایسس دی، دا چې کوم فریګمنټیشن وشو دا د نیوکلیس دی به اوس څه کېږي ډسلوټ کېږي، به دی به دلته نه ځي. نو مونږ چې نیکروسس ډسکس کوو په دې کې مونږ له مینلی 3 څیزونه ډسکس کوو چې د سیل به څنګه کنډیشن وي، سیل به وي څنګه. نو هغه د یو آرکیټیکچرل ډیټیل وایي څه
یو سیل دی د ده نه ګیټاپیګه ممبرین ته او دا نو دا ممبرین چې کوم دی د دې کې څه ډیفیکټس راغلي د دې دا چې به مونږ ګورو نو چې دا مونږ ګورو دې له به مونږ آرکیټیکچرل ډیټیل دا به مونږ وایو چې دا څنګه دا ډسکرب کېږي بیا به مونږ وایو لکه نیوکلیس دی یو سایټوپلازم دی چې سایټوپلازم به ګورو سایټوپلازم کې څه چینجز راځي نیوکلیس به ګورو په نیوکلیس کې څه چینجز راځي څه پکې نه راځي دا غون به مونږ په یو نیکروټیک سیل کې ډسکس کوو The examiner your best question that let's tell the type of necrosis چې مال ټایپس وای د نیکروسس ټایپ کوم دی او څنګه دی نو په هغې کې لومبنی چې کوم دی کویګولیټیو نیکروسس دی کویګولیټیو نیکروسس چې کوم دی دا به په آل سولډ organ کې کېږي ایکسپټ د برین نه دا موسټ امپورټنټ MCQs دی بیا چې کوم دی کویګولیټیو نیکروسس دا موسټ کامن دی د دې آرکیټیکچرل ډیټیل چې کوم دی آرکیټیکچرل ډیټیل څه وایي د دې چې کوم د پلازما د دې چې کوم ممبرین دی د هغې ډیټیل چې کوم دی هغه به مینټین او سیلولر and nuclear detail are not مطلب دا سایټوپلازم چې کوم ډیټیل دی او دا نیوکلیس چې کوم ډیټیل دی هغه به پکې خرابېږي خو د سیل آرکیټیکچر به پکې سیم وي لکه او د دې اپیرنس څنګه دی ابه ګوس وي لکه څنګه کوم بوتان مو کتلي د هغې په شانته شکل به وي نو دی چې کوم دی ممبرین وی آرکیټیکچر به وي خو نیوکلیس او سایټوپلازم به نه یا توم سټون دی چې څنګه په ګریویارډ کې پریزنټ وي توم سټون دا هغې غونته کې به دی اپیرنس راکوي د دې کویګولیټیو نیکروسس چې کوم سیل دی کوم ټیشو نو هغه مونږ څه کولی شو هغه مونږ ریکګنایز کولی شو چې دا د دې زه سیلز دي لکه په مسل کې شوي دي کارډیک مسل کې شوي نو مونږ ته پته لګي چې دا کارډیک مسل دی او د نیکروسس شوي دي نو مونږ په سایټوپلازمیک او په نیوکلیر ډیټیل باندې ګورو موسټلی کازز د دې د موسټ امپورټنټ چې کوم دی هغه دی اسکیمیا چې کله ولا د بلډ سپلای کم شي بیا مایلډ برن دی لکه د اپیډایمس چې کله دغه شي اوس وځي یا زنک ډیجنریټیو نیکروسس دی چې کله مسل کې ډیزیز د زنک ډیجنریټیو نیکروسس چې کوم دی د مسل ډیزیز دی بیا ګروسلی اپیرنس لکه دا به تاله څنګه ښکاري په سترګو باندې نو دا فیل فیم سلایډلی وولن دا د دې کریکټرسټیک دي مایکروسکوپ کې چې ته دی ګورې نو دکې به توم سټون اپیرنس وي د شیپ چې کوم دی اب مینټینی خو نیوکلیس په پته کې سي اب لو شي وي ډایټ بت بیسیک شیپ اینڈ آرکیټیکچر مینټین سیل به پکې ملکی خدا آرکیټیکچر چې کوم دی دا ممبرین چې کوم دی اب سیم وي او بیسټ ایگزامپل چې کوم دی مایوکارډل انفارکشن دی دې نه بعد چې کوم دی بل ټایپس ته لیکویفیکټیو نیکروسس لیکویفیکټیو نیکروسس چې کوم دی د دم مین کاز اسکیمیا دی او په دا وخت موسټلی په برین کې کاز کیږي د کې به آرکیټیکچرل ډیټیل سایټوپلازمیک ډیټیل نیوکلیس ډیټیل دا غون په دې کې سوي لوست کیږي خو په دې کې به سیمی فلوئډ مټیریل جل لایک غونته کې مټیریل به کې فارمیشن کیږي Causes the DCD pyogenic infection the ischemic necrosis the grossly appearance by the single liquefied center containing necrotic debris choose په برین کې necrosis وشو نو د هغې منځ چې کوم دی د هغې کیویټي چې کوم د پای کې بدن نه وال او سیز ډرون ته جوړ شوي یو کیویټي پای کې بدن نه لیکویډ موجود وي دې د وجې نه موږ دې له لیکویفیکټیو نیکروسس نوم ورکوو بیا مایکروسکوپیک باندې به تاله څنګه ښکاري د دې به آرکیټیکچر چې کوم دی ممبرین اب هم لوست وي سایټوپلازم به هم لوست وي نیوکلیس به هم لوست وي او د دې نه ګیټا پیرن چې د کیویټي چې کومه ده په دلته کې به نیکروټیک ماس موجود وي اب د سنه جوړي نیوټروپل بیکټیریا او ادر ټیشو ډیبریز چې کوم ټیشو نیکروسس شوي اب دلته کې موجود وي دې نه بعد بیا دی اس کیسیس نیکروسس نو کیسیس نیکروسس دې له مونږ چیز لایک نیکروسس هم وایو په دې کې به هم آرکیټیکچرل سایټوپلازمیک او نیوکلییر ډیټیل به سوي لوست وي خو په دې کې به چې تاسو اوس وایئ سر چې په لیکویفیکټیو نیکروسس کې مغې څه غیب دي په دلته کې مغیب دي آرکیټیکچرل سایټوپلازمیک نو په دې کې ډیفرنسز څه شو نو په دې کې مین ډیفرنس دا دی چې دلته کې به لیکویډ فارمیشن غونته کېږي پس غونته جوړوي دا به لیکویفیکټیو وي او په دې کې چې کوم دی چیز لایک وي په دې کې به ګرینیول نو د دې ګروسلی اپیرنس چې کوم دی دا ډرای چیز غونته دي سوپ ټي ګرینیولر یلویش وي او کازز چې کوم دی کازز دې کې موسټلی امپورټنټ مایکرو بیکټیریا دی سایفیلسم بیکټیریا ده د دوه چې هیسټروپلازما او کوکسیډو مایکوسس چې کوم دي دا فنجای دي هیسټروپلازما اینڈ کوکسیډو مایکوسا دا فنجای ګروپس دي
या टी बी चिकम दे मोस्ट एग्जांपल के गाजी च टी बी काज बाय टी बी चिकम दी मुंगा पकम यो नेक्रोसिस के नेक्रोसिस अल टी बी के कम यो नेक्रोसिस की न केसेस नेक्रोसिस बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यदि माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस पसंद गई सेंट्रल बे चिकम दी अगर स्ट्रक्चरली सी इजिनोफिलिक मटेरियल भी पकी और दागी सराउंडिंग चिकम दी अल तबक ग्रेन्युलोमेटोस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ग्रेन्युलोमेटोस फॉर्मेशन बकी गई संगति मुंगे उवेलो चिपलिक इफेक्टिव और पकेसिस नेक्रोसिस के मेन परगदारी चिप केसिस नेक्रोसिस के बाद ग्रेन्युलोमेटोस फॉर्मेशन की और पेलिकोइफेक्टिव नेक्रोसिस के बाद लिक्विड फॉर्मेशन की बियाबल दे पेट नेक्रोसिस न पेट नेक्रोसिस हर जगह की ये चिकम जे ज़्यादातर पेट्स भी लाइक फीमेल के ब्रेस्ट हो पेंक्रियास हो दल के ज़्यादातर पेट्स ने दलता काज की गई तभी मेनली काज सीधी लाइक पेंक्रियाटाइटिस एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस ते ब्रेस्ट के ट्रॉमेटिक ते मेजेंट्री दे मेजेंट्री के इन्फ्लेमेशन डिजीज दी दा पेट नेक्रोसिस दा मेनली काज दी तब ग्रोसली अपीयरेंस संगी येलोविश पई वाइट पई फिर डिपॉजिट्स पई यदि और पदी के चिकम दे सेफोनिफिकेशन प्रोसेस की चिपकम के सॉफ्ट फॉर्मेशन की दा अगे द वजन पेट नेक्रोसिस चिकम दे चाइल्ड की वर्ड होता के अपीयरेंस द देवी चाइल्ड की वाइट अपीयरेंस सेफोनिफिकेशन दबा मोस्ट इम्पोर्टेंट दी दे पेट नेक्रोसिस द हवाले सा माइक्रोस्कोप भी बता संगकारी क्लाउडी अपीयरेंस और सराउंड बाय इम्प्लीमेंट रिएक्शन ब पार टाइप ऑफ नेक्रोसिस की बिकॉज द योर मेन और व्हाट डिफरेंस द एपोप्टोसिस ऑफ द नेक्रोसिस चिप नेक्रोसिस के बाद इम्प्लीमेंट रिएक्शन की एपोप्टोसिस के बाद बल चिकम दे पेब्रेनोइड नेक्रोसिस दे नुदा मुंगसरा आगाजे की चिकम दे के पेब्रेन दे ज़्यादा डिपॉजिट की पेब्रेन दी पर ब्लड की मौजूद भी नुदा बापा ब्लड वेसल की काज की गई और दा ओनली दा से वो नेक्रोसिस टाइप थी दी मुंगे सके पर माइक्रोस्कोप पाने को दानो चिकम दी मुंग से गोस ले अपीयरेंस की दी खो पेब्रेनोइड नेक्रोसिस मुंगे पर माइक्रोस्कोप की गो यदि काज सरी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इंजरी टू ब्लड वेसल से इंजरी से दा वजना पेब्रेनोइड नेक्रोसिस काज की दी माइक्रोस्कोप के लिए बता संगकारी इजिनोफिलिक पई हाइलिन लाइक मटेरियल एंड ब्लड वेसल पर प्रेजेंटी सराउंड बाय न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइट पर आदि उदाहरण के छापे प्रेजेंटी और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की पर मैं पेब्रेनोइड नेक्रोसिस के चिकम दे जब ब्लड वेसल रप्चर शो और नदी द वजना तके सलोन तके हेमरेज हुम की देशी ब्लड लॉस की देशी और दा चिकम दे मेनली कास्की पचा के चिकम पेशेंट हाइपरटेंशन पर्सन टिपाई की पेब्रेनोइड नेक्रोसिस कास्की देशी ब्याबल टाइप थे गिंग्रीन नेक्रोसिस चिकम दे दा चिकला कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो जे की उशी और दा आगे द पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन उशी अक्का जे के बाद गिंग्रीन नेक्रोसिस की दा चिकम दी मोस्टली पर लिम्स की मोस्टली चिकम दी पर लोअर लिम की पर डायबिटिक्स पेशेंट की बिकॉज दसो वजह की चल तक आर्टिकल ब्या द गैंग्रीन नेक्रोसिस चिकम दी टाइप्स दी यो दे विद गैंग्रीन नो चे यो जेला ड्यू टू सेवियर बैक्टीरियल चे यो जे के आर्टिकल या वेनस ऑब्स्ट्रक्शन दी और तक सेवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन उशी अदी मेनली कॉमन साइड चिकम दी इंटेस्टाइन अपेंडिक्स दी मोस्टली पेमसीक्यूज के दागा जी विद गैंग्रीन पर कम जे के मोस्टली की इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स की बिया चिकम दे डाइंग ग्रेन दे नुचे ओजे द ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्शन उशु और आगा ड्राई वी रिंकल वी और द मोस्टली कॉमन साइड चिकम दे आगा लिम्स दे स्पेशली फुट्स दे बिया दिन बाद यो बल टाइप दे चदागी नुम दे गेज गैंग्रीन बा पकम दे की नदी एग्जांपल चिकम दी लिवर दे और द्वेम चिकम दे मसल दे गेज गैंग्रीन चिकम दे दा बदा यो बैक्टीरिया दा वजह की चिन्ह में दे क्लोस्ट्रीडियम मेनली पेमसीक्यूज के क्लोस्ट्रीडियम तदे चिदा कम यो नेक्रोसिस टाइप कास्किन नो गेज गैंग्रीन या कम यो गैंग्रीन कास्किन नो गेज गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन की चिकम दे दा पर फुट्स की मेनली की और वेट गैंग्रीन चिकम दे दा पेंटेस्टाइन अपेंडिक्स की चिदा जैन तासुला पतावी अदा चिकम मुंगा नेक्रोसिस दा टाइप्स और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के मुंगा एपोप्टोसिस डिस्कस को बागे चिकम इंट्रिंसिक पाथवे दा एक्सट्रिंसिक पाथवे दा मोस्ट इंपोर्टेंट मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ये दिना ज़्यादातर एमसीक्यूज पा एग्जाम के